زکا رحمان بابا فرمائی گنا وی عاقل را شغوت انی سماتا مرگے نپری دی سوخ پلے رضاتا دا ډیرو مات کل د قبر جنو مغزونا چې د تکبر په وجبای سم نه قتل چاته اے رحمان ته توبه وکاغا په خپل ژوند کې چې په محشر کې ته الله تا رسوا نشي. زما عزتمندو الله دې دینا زموږ استاد حفاظت وکړي. ټیپ مې ډیر واغستو موضوع ډیر زیات اهمه ضروري و. زما عزتمندو نن هر سړی په دې کې مبتلا دی. نن هر سړی ما غوندي تا غوندي هم په دې کې مبتلا دی. څوک د حسن په وجه باندې تکبر کوي، څوک د جامې په وجه تکبر کوي، څوک د مال په وجه تکبر کوي، څوک د اولاد په وجه تکبر کوي، څوک د جائیداد په وجه تکبر، څوک د کاروبار په وجه تکبر کوي. او تکبر زما عزتمنو صرف د الله شیوه ده، د الله چادر ده، د الله کبریایي ده. ځکه حدیث پاک کې الله فرمایي العظمت ازاری العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعتنی قسمت. وې دا تکبر زما چادر دی او څوک چې په دنیا کې زما دا چادر زمانه د اغستو چې کولو کوشش کوي الله وې زما دا غم مغه چې کم دی مات کما. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چا پزړه کې د یو رای دانه برابر تکبر وو او د دنیا نه لاړو په داسې حالت کې نو دی به الله جنت ته داخلول سو د جنت خوشبو هم چې کوم د الله مخصوص لګي. زما عزتمنو دا جسمانی بیماری نه ده، دا روحانی بیماری ده. زما عزتمنو دې لپاره چې موږ تاسو وختن په وختن باندې د خپل ځان اکسرو باسو، د خپل ځان چې کوم دی معاینه وکړو په خپل باندې دا سر لک شان دي په خپل ګریوان کې قد کو اصل چې په دې بیماری کې خو مبتلا نه یم، اصل په دې بیماری باندې خو زه گرفتار نه یم، اصل دا بیماری زما په ژوندۍ کې خو نشته. او کوي رضا په واسم څنګه او دا وزي زما عزتمندو بیا په توبه باندې د الله حواله په خدمت کې پناست باندې او د الله په ذکر باندې زما عزتمندو کچری دا بیماری روحانی بیماری زما په ژوندۍ کې یا تاسو په ژوندۍ کې یا عام مسلمانان په ژوندۍ کې رزق خاص کوم چې دا په دې دنیا کې دنیا په ژوندۍ کې چې کوم نه موږ تاسو د خپل ځان نه وکاسو. ځکه چې د دې سزاګانې ډېرې سخت سزاګانې دي بیا او دا داسې ګناه د زما عزتمندو چې دې سره سړی د دنیا نه لاړو نو بیا الله رب العزت داغه سره رحم معامله نه کوي، ورته رحمت نظر ورته نه کوي، د رحمت په نظر باندې ورته نه ګوري. بیا تی الله انتقام سخت اخلي. هغه انتقام داده چې د قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې تکبر کوونکی انسان لبا الله د میږي وجود ورکی، سو وجود د میږي وجود بوله الله ورکی او د حشر په میدان کې به دې منډي وای او د خلکو د خپل خپل ځان ساتي اصله چې د خپل لاندې راشم او مړ شم. زما عزتمند د غیر رسوای نه دی الله زموږ مستاسو حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.